بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا صح الوقف ولا اختلافهم وفي بعض النسخ وإذا استحق مكان قوله وإذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. ما تبرغوريجي اولا مفتا به رايدا بیان شوی و چکلا وقف وشي نشي موقوف د واقف د ملک نوزي یو مسله. دیمه مسله مفتا به رايدا و چې په نفسي وقفتو سره وزي متولی ته سپارل یو کو ني وشوي یاد شولې مسلې کنه. درېمه مسله دا ده کله چې چا وقف وکړو چا د پاره نو د واقف د ملک نه خو سید وته خو چا د باره چې وقف کړي هغه په ملک هم نه دی داخل. لکه ما ویل زما د کور د شپږمې درجه فقرا او طلبه او توقف نو سید زما د ملک نه وته خو د دیو په ملک نه راځي چې دیو دي سبا لزان له خرڅول شي. پوه شوي به د درېمه مسله شوله او ته وګورئ. واذا صح الوقف کله چې وقف صحیح شو علی اختلافهم بنا په اختلاف باندې څه مطلب امام صاحب الالب صحیح وی چې قاضي فیصله وکي او یا اذا مت فقد وقفت داری که څنګه وزما دار دی وقفي او امام ابو یوسف رحمه الله ویل سرب نفس وقفتو سره او امام محمد رحمه الله ویل ولی ته مسفاری علی اختلاف معنا دا بعض نسخو د قدرت کې د سراغله و حق مكان قولي واذا صح سمانا واذا استحق کله چې واجب شي وقف لزوم خو صاحبانو بنظمانه دي امام صاحب نه دی قایله خو یو پسې کول شي بزيد واذا صح معنی اذا استحق راغله خرجان شيء موقوف بوزي من ملك ولم يدخل بداخله في ملك الموقوف عليه لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل يدخل كسائر أملاكه برغوري وجداد واقف ملك ولي موقوف عليه په ملک داخل شو به خو به داغه ملک شي داغه به شي داغه به ملک شي او شی به وقف پاتې نشي. شیخ وقف بغیر د وی چې ملک د الله هم دغه شان برقراري او دلته خو به داغه ملک شي شی وقف پاتې شو لانه لو دخل في ملك الموقوف عليه کچری داخل شي په ملک موقوف عليه کې لا يتوقف عليه نبي خو باغ ونه درېدلو بندیز رانه لې چې لکه چې خرڅولې بلکې داغه ملک دې کومخ کې بچا خرڅي هم خرڅولې شي بل ينفق كسائر املاكه لك نور باقي املاكه چې ولانه لو ملكه لما انتقل عنه ولكسائر املاكه بل وجه ورای کچری موقوف علیه مالک جوړېدلې ټول برګوري نو واقف کدا شرط لګولې چې وس د دیو دی او کال پس به بل شپږمې درجه والي او بل کال پس بل کال به د نور شپږمو درجه والي به بدانه صحیح کېدلې ولې د دیو ملک دی وس د ملک څوک چاته بل چاته منتقل کولې شي حالان کې دا صحیح دی چې وایي چې شپږمې درجه والا وي کدا لال ک نور رال هغه به کال نور رال هغه به اوسي دا کوم شرط لګولې چې یکی بعد دیګری دی منتقل کیږي دا شرط ټیک دی او کمنګه دا یو موقوف علیه مالک کو نو دا شرط فوت نه رسیدي ولانه لو ملكه وجد ولو کسائر املاکی لکه څنګه چې موقوف علیه نور کوم املاک دي دا غره نه منتقل کیږي دا هم نه منتقل کیږي حالان کې هغه شرط لګولې چې دیونه نور ته منتقل شي. قال هدايه مولا فرمایي قوله خرج عن ملك الواقف دا ټکه قدرت مولا ذکر کړو کنه نو يجب ان يكون قولهما فقار د چې دا چا کول شي امام سے
څلورمه مسله وقف المشاعر جائز عند ابي سفرين الله ټول ما تبارک ورتا اوله مسله دا و چې د واقف د ملک نشي موقوف دي بیا دا و بنفس سره مختلفه راي بیان او درې مداوه چې دا موقوف علیه ملک هم ناراضي څلورم ټول ورچ اول دین کې تمهید اشیاء په وخت کې یو مغرب طرف د پنځه مرلې زما دي دا شریک نه دی د شرکت نه دی ها یاد ساتئ دا خدای سره خپل هیڅ معلومه ده شرکت هغه ته وی لس مرلې دي پنځه بګې د دې پنځه زما دي کم طرف والد دي کم طرف والد زما دي بدن لګي خو بس بارا مرله کې نه مې سره د هر مرله کې زما یې سره هغه طرف د جوړیږي دا زما جوړیږي اس پته نه لګي یعنی د چا پکې څه نه متعینه دي ته به څه ویل کی شرکت دی ته وي اوس پوه شوي اوس راځي ورله مسله دا ده یو سړی یو دو درې کسانو شریک پلاټ دی او یو پکې خپل حصہ شریک حصہ وقف کوي وقف صحیح دی کنه دی امام ابو یوسف رحم الله وایي ک تقسیم قبلی او ک نه قبلی وقف ټیک دی وای نه شولې بي امام محمد رحم الله فرمایي ک تقسیم نه قبلی به وقف ټیک دی او که تقسیم قبلی نو به وقف نه دی ټیک ولې تقسیم کی به دی وقف کی خو نه درنکو خو ګردا چې پنځه مرلې مغرب طرف ته عبدالرحمن دی مشرق طرف د زما دی هغه کسی نه کوي ګوره هغه کې خو هر حال ټیک دی شرکت یادو یې کنه نه به اور اختلاف شریک شي کې کڅوک خپل حصہ وقف کوي صحیح ده کنه امام ابو یوسف رحم الله وایي صحیح ده او که شرکت تقسیم قبلی او که نه قبلی دا مفتاوی رائے ده امام محمد رحم الله وایي که شرکت قبلی نبی وقف نه دی ټیک ترڅو چې اول تقسیم قبلی یار چې تقسیم قبلی نه وقف نه دی صحیح ترڅو چې اول تقسیم نه کړي به خپل څه وقف کی کنه ها کوم شي چې تقسیم نه قبلی به ال توقف صحیح دی شریک کې وګورئ ووقف المشاعي وقف د شریک شي جایز دی عند ابي يوسف رحمه الله ولان القسمه اومدا مفتابي راي ده ځکه قسمت دلیل دا وخت شاله کوي امام محمد رحم الله راي دا وتا سمات وګوري چې متولي تبه قبضه ورکیاله به وقف صحیح کیږي وکنه او امام ابو یوسف رحم الله راي دا نه و چې خامخا چاله دی قبضه کې ورکی متولي لاغه وي نفس وقف تو سره وقف پوره کیږي دا قسمه کړي وکنه نو دا تقسیم د سره باري دا تتمه د قبضه د چې ترڅو ته تقسیم نه کړي قبضه بل نه شور کوله
نو د چا بنظم باندې چې قبضه ضروری و نه هغه بنظم باندې تقسیم هم ضروری دی هغه څوک دی امام محمد رحم الله امام ابو یوسف رحم الله باندې پنځ باندې قبضه نه و ضروری نو تتمه د قبضه چې یعنی تقسیم هغه نه دی ضروری لأن القسمه ذکر تقسیم چې من تمام القبضه دی والقبضه چې د وليس عنده وليس بشرط دغه بنظم نه د شرط فكذا تتمته تتمه من د شرط وقال امام محمد فرمای رحمه الله لا يجوز جائز ندا ولي لأن اصل القبض عنده شرط هغه اصل القبضه دغه بنظم شرط ده فكذا نو دغه شان ما هغه شی هم شرط وي يتم به چا باندې چې قبضه تماميږي یعنی تقسیم وهذا غره د اختلاف کله دی چې کوم شی تقسیم قبلی او کني قبلی به ټول اتفاق دی به صحیح ده کا وهذا لا اختلاف مذکور فيما باغ صورت کې يحتمل القسمه چې هغه تقسیم هغه شی کې چې هغه تقسیم قبلی فاما فيما هر چې وقب کول لا غشي دي لا يحتمل القسمه چې تقسیم نه قبلی فيجوز ما شيوعي هغه سره د شرکت هم جایز دی عند محمد رحم الله ايضا ولي مليس قياس کوي په هبه باندې او په صدقه باندې برو ګوري کوم شی چې تقسیم قبلی او شریک یو سره بک خپل سبل چاته هبه کوي نه شی تقسیم وکي به دې هبه کوي یو او دغه شان شریک شي که څوک خپل حصہ صدقه کوي صدقه نه د ټیک ته څه نه کوي تقسیم نه کوي دا هغه شاید مو چې تقسیم قبلی او کوم شي چې تقسیم نه قبلی هغه کې د خپل حصے هبم ټیک دا او صدقم ټیک دا مخکې د تقسیم نه نوقف هم د قشن شو
امکان الاستغلالي ځکه ممکنه د غلا حاصل اولي وقسمه الغله او به تقسیم د غلیم سید ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد برغور لك چک لسمر له بلاټ ټوله وقف کو صحیح شو به څه وخت پس پکې د عبدالرحمن داوا وکړه چې دې کې غنیم زما دی یار زماغه وقف کړی دی زما یې سم مستحق پکې وروتلو او د شرکت داوی وکړه چې زه سره شریک یم کا نو امام محمد رحم الله وی وقف واپس ختم شو وقف نه دی ټیک ولې شرکت د کم وخت نه د وقف نه مخکې نه شرکت نه شریک شي وقف کړی دی او تقسیم قبلیم نه شریک شي وقف سي ولو وقف الكل کڅو کل وقف کی ثم مستحق به مستحق روزي جزء منه د یو جزء دغه نه مطلب د څلورمې سي یا درې مې سبق زما ده یعنی مزما ده بطل فی الباقی باقی سګ مقبات الشو عند محمد رحم الله ولد وجه لان الشيوع مقارن ذکر شيوع دا مقارن وقف سره چې کله وقف کوه کې شی دا وغه نه شریکو لکه هبه کوم دغه حکم دی کڅوک یو شی بل ته هبه کې به شریک مستحق روزي کنه هبه خطو باطل شو بخلاف ما اذا رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين لګ ورو ګوري هايو صورت کله چې دا شیو مقارن نه اصلي نه طاری رستو شرکت راشي ان نقصان نه کوي لکه یو سړی کماله ګوري كم ذلك كما في بخلاف ما إذا رجع الواهب في البعض أو رجع الوارث في الصيد بعد موت المريض وقد وهب أو وقف في مرضه لك زدي عبد الرحمن تا کور هبه کما لسمر له بلاټ دی ورته هبه مې کو پوه شوي پی هبه کې خو واهب رجوع کولای شي کنه چې موهوب له ور سره راضي یا قاضي ور سره ومني نو وک شي ودا به ما ویل چې لکه نیم کې زو واپسی کوم نیم کور ما نیم پلاټ ما ته واپس کا بس دوی ټیک دا واپس والا نو زګوري کور شریک شو کنه شو پلاټ شریک شو خو هبه باقی کې ټیک دا ولې دلته چې کوم شیو شرکت را لیکنه دا اولا نو دا رستو را لې ثوري شرکتو او کم شرکت معنی دی کم چې اصلي دی مقارن دی دغه شان یو سړی مرض الموت کې زمکه وقف کې نور هیڅ هم نه صرف د قزمه کوي نو موږ ویلي کنه مرض الموت کې دغه د خیر کارونه کول د په حکم د وصیت کې په حکم د چا کې او دا څومره پورې نافذي کې صرف ثلث مال پورې نو مثلا نه امرلې پلاټیو او صرف دقه بس د مرض الموت کې وقف کو ورسو اجازه نشته صرف څوک کې بنافذ شي چې کله د عمل شو ورسو ول باقی کې موږ نه منو دلته شرکت را لې شریک شه دی درې پکې وقف دی او باقی شپږ نه دی درې مرلې وقف دی یو یې سادوي سي نه دی خدا شرکت هم کوم شرکت دی ثواري دی دا سباق نه کوي تقسیم دی کې بدري شي چې درې مرلې چې کومې جوړيږي یو یې سلس اب وقف شي بخلاف ما اذا رجع الواهب کله چې واهب رجوع کی فی الباس کی او رجع الوارث یا وارث رجوع کی فی سلسین کې بعد موت المريض وقد وهبها الله چې هبه کړیو ټول او وقف یی وقف کړو فی مرضه وفي المالين وفي المال ضيق حال دا چې په مال کې تنګي وا هبه کې مولوی سے هبه کې دا کار دی چې څوک په مرض الموت کې هبه وکي کنه مرض الموت کې څوک کی هبه وکي ځم په حکم د وصیت کې ځم صرف ثلث کې نافذيږي برحال دا مسله چې کوم مول ویل عدل ته صحیح لګي ښا او فی المال یذیق بمال کې تنګي وی مال کې تنګي مطلب دا دی چې برګوري کې وسله زمکه نه مرلې وقف کی خو اتلس مرلې نورې مرض الموت کې وقف کی دا به صحیح ده ښا ځکه دو سلطان نور شته کنه دین علاوه بس ثلث کې نافذ شولا خدا کله مونږ وایو چې نور نه مال کې تنګي لأن شنو فی ذلک ځکه دې صورتونه کې دا کوم شی چې دا توري دا رضی ده ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي برګوري یو سړي مثلا ما لس مرلې پلاټ وقف کوله کڅو لس
عبدالرحمن بکراله غویل چې دی روډ طرف ته کمی دو مرلی دي کنه مثلا مغرب طرف ته لازم دي او ثابت هم کړل مستحق بکره وتلو نو امام محمد رحم الله دی باقی کې وقف صحیح دی ځکه دا شرکت نه دی دا شرکت دی باقی هو معلوم دی کنه دا خو شرکت نه دی چاري وې سبا کې معلومه ولو استحق کچره مستحق بکره وزي یو جزء ممیز جدا بعینه انا باطلی کې په باقی کې لہذا می شوې ځکه شوې نشته ولهذا جاز بالابتداء بل دا غواجه د ابتداء هم دا جایز ده ز خپل حصہ چې ما کوم مغرب مشرق طرف ته مغرب طرف ته نه وقف کوم نه به خو صحیح ده وعلى هذه الهبه والصدقه المملوكه دغه شان هبم د صدقه مملوکم د څه مطلب زما د شریک پلاټ د زما حصہ پکې معلومه ده نه خپل هبه کوم صدقه کوم دم صحیح ده قال القدري مولا فرمای ولا يتم اللقف عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله حتى يجعل اخره بجهه لا تنقطع ابدا وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمى فيه جهه تنقطع وجاز وصار بعض للفقراء وان لم يسمي برګوري لکه تروسه څو مسلې وشولې لکه څلور کنه پنځمه مسله دا ده چې د طرفین بنز باندې وقف ال صحیح دی چې کوم جهاد کې وقف کوي چې هغه کې دوام وي دا سه جهاد نه چې څو وخت پس کټ کیږي لکه یو سړی وایي چې لکه د دې موجوده شپږ می درجه والا د پاره دغه کور وقف نو وې دا نه ټیک ولی دا به مړ شي به بچکی به واپس کیږي دا وقف ټیک نه دی کله چې جهاد کې وقف کې چې هغه کې تعبید همیشواله نه انقطاع بکې راځي ختميږي نو دا وقف به ټیک نه وي او امام ابو یوسف رحم الله وایي سید اماره سباق نه کوي خو کدی عمر شو نور فقرا ولا به ورکو کنه نه پويږي په وګورئ ولا يتم الوقف وقفنا تام کیږي عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله حتى يجعل اخره تردي چې اخر یو ګرځي بجهتن به یو جهت کې لا تنقطع بد چې هغه نه ختميږي بس مطلق مساکینیت کې مطلق جمعات مصالحیات کی وضع ٹھیک ده وقال ابو یوسف رحمه الله اذا سمى فيه جهه کدی کې جهت مسما کی دا سه جهت تنقطع او چا ختميږي به هم جائز ده د امام ابو یوسف رحمه الله قول مفتابه ده ځکه زمنګ د افتاء په کتابونو کې دا ده چې وقف په باب کې فتوا د امام ابو یوسف رحمه الله بقول الله وصار بعد عن الفقراء دین پس بچا د بره وګرځي فقراء د باره سبق نه کوي اگر کدنی مسمى کړي فقراء لهما داغو د بره دلیل ده چې ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وانما يتعبد كالاتق موجب د وقف دار چې ملک پکې زایل شي ملک پکې شي او دا سي زایل شي چې څوک مالک جوړ نشي خپل ملک ختم کی بل څوک مالک جوړ نه کی نو دا بکله کیږي چې همیشه وس همیشه د بار د چا ملک هم نه اوس کم خاص کسان دي کغمل شو به واپس واقع ملک راځي نه دا خو همیشه د بار ملک زایل نه شو کنه ونه رسیدلې وقف کله کیږي چې خپل ملک زایل شي او د بل ملک کې رانه شي همیشه د بار هم دي او که خاص کسانو کغمل شو به واپس واقع مالک جوړيږي دا همیشه د بار وقف شو لو ما ان موجب الوقف موجب د وقف زوال الملک هذا واقف ملک زایل کېدل دي بدون التملیک بغیر د تملیک بل څوک نه مالکي امام سے بنز باندې دوه صورتونو کې دا خبره ده چې کله قاضي فیصله وکي کنه خو مالک ملک زایل کېدل نه مني قاضي فیصله وکي او یا ان مت ولا قسوي وانه يتعبد دا همیشه وی لکه تک ولا مزاد چې همیشه ازادي فاذا كانت الجهات کچره جهاد دا سی یو توهم چلته وهم کېدل انقطاعها يتوهم انقطاعها چې داغه د انقطاع هم کېدلو لا يتوفر عليه نه په واقب نه پوره کیږي مقتضا او دغه مقتضا دغه تقاضا دار چې همیشه دی وقف شیخ نه کیږي فلهذا كان التوقيت مبتلا دغه وجه ده کنه خاص وقت د پاره وقف باطل لکه څوک کوئی زماره کور وقف د لاس کالو د بار دا وقف باطل له ولی وقف کې دار چې همیشه د بار بدی د ملک وزي څوک به مالک نه دلته خو به کته ژوندې وستامل ته واپس راځي او کنه وینو ورسې مل ته راځي همیشه د بار ملک نه وته نه دی پوهیږي کنه پی دا وجه ده چې توقید باطل لکه كان التوقيت مبتلا له توقيت مبتل له وقف د بارك التوقيت في البيع
لکه بای کوم توقید باطل دی یو سره بل ته وای چې لکه دا کتاب در باندې خرڅو ما یو کال پورې دا صحیح نه ده بای کوم دا کوي همیشه د پاره ولې ابن یوسف رحم الله هغه وای مقصود چې کنه ولې چې برګوري هغه د ثواب نیت دی الله تعالی نږدې کول دي نه په دواړو طریقو باندې حاصلېږي کدا چې جهاد وی چې ختميږي او کنه ختميږي کوم جهاد چې ختميږي هغه نه پس په فقراو ته شي کنه سباق نه کوي مقصود هو التقرب هغه نزدېکت حاصلول الى الله تعالی او هو موفر او دا پورا حاصلېږي عليه واقف تا ولئن التقرب تارة ذکر الله ته نزدېکت ثواب کله کله وی په صرف الى جهه چې سړی خرج کی دا سه جهاد کې تنقته او چکټ کیږم به کله کله ثواب دی کی الکا د چاله څور ک چې هغه به ختمي هغه جهاد ختميږم څه مطلب اوس یو سړی د لوګي نه غریب مري نه ته ول څور کې دي که سبب شته که نشته حالانکه کم شي چې د ورکو کدا عمل شو ختم شو نه پیږي ورسېدل یا دې سی وایي خوراک شه دې ورکو نو وی خړل څه شو ختم شو به هم پکې ثواب پکې ومردنا وکلا کلا بصرف الى جهه سړی خرج صرف کی د جهاد کی تتعبد چې همیشه ویل کا جمعات لازم کا وقف کړلا ويصح في الوجهين دوړو کې صحیح دي چا بل مسله کړي بار ګوري چا ویلي دي کنه چې د امام ابو یوسف رحم الله او د طرفین اختلاف پدې کړي ټول وخت کې دی چې د تعبید لفظ ویل ضروری دي کنه تعبید همیشوالی لفظ ویل ضروری دي کنه پدې د ټول اتفاق دی چې وقف کړلو کنه همیشه د پاره وقف دی پدې ټول اتفاق دی خو سوال لري چې تعبید ویل به کې ضروری دي کنه همیشه د پاره دا ویل ضروری دي کنه طرفین وی ضروری دي امام یوسف رحم الله وی نه دي ضروری ځکه هغه دا خبره کړي وکه خیلی متن کې کله خلک مړ شو هغه نه پس بنور فقرا او ته شي کنه نو معلومیږي هغه د تعبید قائل دی خو ویلی نه دي ضروری خو نه شلې دي وقيل چويلي ان التابع الګ چې د شربت په کې ورچې څنګه شربت دیږي ان التابع دا همیشواله دا شرط بالاجماع وقف شکو همیشه د پاره وقف دی په اجماع ده الا ان عند ابي يوسف رحم الله نمره د چې بنز د امام ابو يوسف رحم الله لا يشترط ذکر التابع شرط نه د تابع ذکر ولئن لفظه الوقف او لفظ د صدقي به لفظ ورپسې سره منبئه بیلکا دا خبرداري ورکي عنه د تعبید نه کا ځکه چې شی وقف کې خو همیشه به صدقه کې همیشه به نو که تعبید ویو کني وېڅ باک نه کوي دا د خپل خبر ور کوي کنه نو وي څو کوئی امام یوسف رحم الله وی کلمه بیاننا من بیان کړي کنه چې انه ازاله الملک دي کې ازاله د ملکی کې بغیر د تملیک نو همیشه لپاره شو کله تک لکه چې څنګه ولهذا قال في الكتاب کتاب کې مختصر قدرت کې د سی ویلې په بیان قولي کله چې بیان د امام یوسف رحم الله د قول کولو سی ویلي وصور بعضها للفقراء نو معلومیږي چې هغه بنظمانم تعبید دی البته ویلي نه دي ضروري و الا مسمى مگر جنې مسمى کړي واده و صحیح دا راکا صحیح مسله دا ده چې تعبید وقف کې شرط دی البته ویل ذکر د تعبید د امام یوسف رحم الله بنز نه دی ضروري او داغه بنظمانه وعند محمد رحم الله ذکر التعبید شرط ذکر التعبید شرط دی وجه سره لان هذا دا وقف چره دا صدقه د منفعت ده صدقه د چا ده منفعت نه په خلک حاصلې یا صدقه د غلې ده زمکه راغې نه خلک غله حاصلې پیداوار او دغه دواړه چې دي منفعت او پیداوار د موقتن کیږي الکه مفت کې زما په کور کې 2 کال وځيګه د ثواب به می کیږي موقت شو کنه او همیشه کیږي بس وقف میکو دواړه قسمه کیږي چې دواړو قسم احتمال پکې دي نو چې کوم قسم ستا مراد دی دغه بیان کې نو ستا مراد وقف دی وقف کې تعبید پکار دی نو تعبید بیانې وینه شي به وذلك قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا دغه منفعت یا غلا هر یو بده کې کلم موقت وي او کلم مؤبد وي فمطلقه نک مطلق ذکر کو لا ينصرف الى التعبید تناولی نو فلا بد من التنسيس التنسيس پکې بکار دی بس یې کوي وای شوي کنه به
مفتابی رای د امام ابو یوسف رحم الله ده نور قصې به کو وقب کړي ان شاء الله بارنا چې فتوا په کوم قول باندې د کوم صورت کې رقم کنه د